أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. सूरत मुजादला मदनी सूरत ते नाजिल शेद रुस्तो द सूरत मुनाफिकून ना मक्के सूरत के चिकला तरगीब वर्को तज़किरा उकड़ा द इन्फाक फी सबीलिल्लाह द जिहाद नु पदे सूरत के زجر بورکی متکاسلین تا چې څوک سستی کوي په انفاق کې په جهاد کې. داود صورت بومی زجر متکاسلین تا منافقان تا خلاصہ د صورت بئی صورت کے لفظ د علم برازی دریزلا او پدے کے زواجر بئی منافقانو تا اغی منافقانو تا چے اغی منافقان اغیتا زجر دے چی اغی د مومنانو پا تنظیم کے فساد چئی صورت کے درس میں باطل ردم دے د منافقانو تذکرہ برازی او درې قیدې و ذکر کئی. تاسو لا سکول پکار دی تعلیم بئی مومنانو تا اولنا یو رسم باطلو یو مسئلہ مخکنا روانوا د زہار زہار ویلے کی دیتا چی سڑے دا خپل خزی دا پٹو اندامونو تشبیح دا محرمات سرور کی مور دا یا ترور دا وغیرہ نور کمچی حرام دی ناغیسر نکاح نکی گی نو دغی تشبیح ورکی نو آغا مخ کی خبر بیدا سی کولا انت کا زہر امی انت علیہ کا زہر امی تا ما بانی داسی لکا زما دا مورملا نملا پا پٹو اندامونو کی دا خیٹ دا وغیرہ نور اندامونو چکم پٹتی یو مخ دے لاس دی نو پدے کہ ایک تشبیح ورکڑے شی نو دیتا زہار نو ویلے کی گی. نو کلچے زہار با وکڑے شو مخ کے نو دا خزبا بیا حرام گنلے کے دا دا سبا گنلے کے دا لکا مور. کلچے شرعی حکم راغے نو پاغی کے دا اوے چې دا خبره ډیره ناروا خبره ده وس د دې جرمانه ده چا چې داسې خبره کړي
د خپل خبرې نه واپس کیږي توبه وباسي نو بس کوي یا خو به غلام آزادوي که دغه نه نو بیا به 2 میاشتې پرله پسې روژې نیسي او که دغه هم نشي کولی نو بیا به 80 مسکینانو له سبا بیګا ډوډۍ ورکوي د یوې ورځې 80 مسکینان او که هغه بیا 80 د ورځې نه میلاویږي سهار ماښام وله ورکي نو بیا به د هغې په لحاظ سره ورځې زیاتېږي مثال په طور باندې 80 نشتي 10 میلاویږي نو بیا به هغې له 2 ورځې سبا بیګا ډوډۍ ورکي 10 کسانو له 80 به شي دغه حساب سره که نه وس 10 نه میلاویږي 15 میلاویږي نو بیا به 4 ورځې ډوډۍ ورکوي سبا بیګا په دغه حساب سره خبره به رواني نو دغه ډوډۍ ورکوي او که نقد ورکوي چې نقد ورکوي نو هم باغې کې بدایي چې 80 مسکینان لا جدا جدا د یوې سرسایې قیمت به ورکوي یو سرسایه چې څومره جوړیږي په حکم 2 کیلو غنم یا د هغې قیمت زموږ د علاقه د غریبوالي ده نورو ځینو کې کشمش وغیره نور څیزونه سرسایه کې ورکولی کېږي خو دلته کې عام غربت دی د ټول نه ارزان پکې دغه غنم دي تقریبا نو په حکم 2 کیلو غنمو چې څومره قیمت جوړیږي په هغه وخت کې نو هغه به د یو په حکم 2 کیلو غنمو قیمت به یو له ورکي دقسې په حکم 2 کیلو غنمو قیمت به بل له ورکي دغسې بل له به ورکي بل له به ورکي هر یو له به په حکم 2 کیلو غنمو پیسې ورکوي که د په حکم 2 کیلو نه زیات ورکي خیر دی لیکن په حکم 2 کیلو نه به کم نه ورکوي دا مسله نو بیا به هغه ښځه د واپس ښځه شي او دغه ګناه نه خلاص شي نو د هغې تذکره کوي نو دا یو رسم باطلو خلکو کې دا صورت چې کله نازل شوی 2 تنو ښځه خاونو د سړي او د ښځې یو بل سره وخت تیر کړو عمر یې خوړلی و دا خبره وشوه کله کله د خولې نه داسې خبره وځي اوس پې بیا ستومانه دی سړی هم ستومانه دی ښځه هم ستومانه ده لیکن څه وکړي راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې جړل وی چې دا خبره چې داسې وشوه نو اوس زه به څه کوم تو بډی شوی زما خو بل ځای کې اوس ګزاره نه کېږي نو بل ځای کې زه نکاح کولی شم سړی هم بوډا شوی دی هغه هم بل نکاح نشي کولی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې کېدې نو دا خبرې ډېرې په رو رو باندې کولې دي زنانه لیکن الله رب العزت خو اورېدونکی دی واورېدې حکم یې راولېږو هغې ته وویلی شو دغسې وکړئ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها یقینا الله اوریدل خبره یقینا الله قبول کړي دا خبره قبول کړله التي تجادلك دا خزي چې بحث کاو ساسره بحث کاو مکالمه کولا خبرې کولې فی زوجها په باره د خپل خاون کې وتشتکی الی الله او شکایت پیش کاو خپل جڑاو پر یاد کاو الله تا والله يسمع تحاوركما او الله اوری ستاسو جګړې ستاسو خبرې اترې ستاسو گفتگو ستاسو مکالمه الله اوری
ان الله سمیع بصیر، یقینا اللہ دے اوریدن کے لیدن کے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اللہ اوریدن کے دے لیدن کے دے، اللہ قبل ان کے ہم دے، نو اللہ خبر قبول اکڑا، اللہ خبر واوریدا، نو داغی حکم راو لیگو. سدی دا خبر دا چی الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اگر کسان چیزی ہار کئی ستاسونا دخپلو بیبیانو سرا، دخپلو خزو سرا، ما ہن امہاتہم ندی دی پا حقیقت کی دی میان دے، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ندی میان دی مگر آغا سوک چی دی زیگولی، دی چی دچانا پیدا دی آغای مور دا، پا خلے بانے سوک مور کی گی نا، دا زمان مور شوا نا، مور کی خونا. مخ کے صورت احزاب کی تیرشیو علت کے وے یو سڑے دے اگا پردی الگ توئی، پردی زوی توئی، دا زما زوی شو، دا خلی زوی متبنا اغم زوی کی گی نا، زوی کم یو دے زوی آغا دے چی دن پیدائی. بل بگی یو خبر رازی اغم دزوی پا زمرہ کی رازی خو آغا بعضی احکاماتو کی بعضی کی دی طول کی نہیں ہے. رضائی زوی رضائی چاگا ددو خزی والا پی ورکڑی، او پی والا ورکڑی دا عدت دا کم چھے مدد رضاعت تپائی کی دن ندننا. مدد رضاعت زمانگا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی 2.5 کال دی، پہ 2.5 کال کے دن ندننا کچا پی ورکڑو ندابا دا وڑکے با بچے ہی حسابی گیا او دا چاچ والا پی ورکڑ یا بے مور حسابی گی، نو سڑے چی دے نو خاوند دغی خزے نا با دا پلار حسابی گی، رضائی پلار دغی سنور رشتیم جوڑی گی تے. رضائی خور شی، رضائی رور شی، رضائی مور شی، رضائی پلار شی، احکامات ٹول دغی زینو کے بازی بدلی گی. ہاں کہ تو اسوے نا دا خود زمان رضائی پلار ہو نمال بوس میراس کی سرا کوئی نا دا وگن کی میراث ودنا میلاوی. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ندی میان دی حقیقت کے مگر آغا زنان دی چی دی زیگولی. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یقیناً داخل چی دی خامخا خبری کئی وینا کئی، منکرن خلاف دا شریعت، منکرن بد خبری کئی من القول دا خبرنا، وزورا او دا خلاف دا حقیقت نہ کئی، خلاف دا حقیقت نہ چی آیت دروغ وئی، وزورا خلاف دا دروغ وئی، داخل منکر خبری کئی او دروغ خبری کئی. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، یقینا اللہ خامخا دے عفو کون کے غفور بخون کے دے. لیکن وس آئندہ دا پارا کچا دغه سی خبرو کڑانو دا باندې جرمانہ بھئی، مطلب دا دے چی خپلے خلے پا کنٹرول کے اساتی، کنزل مکوئی بجر دی موائے دارنگی خپلو زنانو تم بعضی الفاظ چی دین آغم موائے. زنانو تا خلق یو خدا خبر بعضی خلق راشی ناغبا خزی ربا خبری بجوڑی گی، کلا یو خبری کلا بلی نو یو بلتو یو کتاتی سی کستا سر سے میلاو شو ما بنی بخز طلاقی، کلا وی پدری کانو طلاقی، کلا سوئی نال دے کہ کار با یو کہ یو سزا بل لور کئی، دا سزا اصل کی حقیقت کی جو گنی بیا دل دا دے بیا دا سروالے بروالے کر طلاقی بشی گیا دا قصی کی. نو کلا دے طلاق ورکی نو درے طلاق مور کر لی، درے پیری میویلی، کلا ویل ما پتہ نشتی لس پیری میویلی، نو درے طلاق کوئے نو درے طلاق واقع شو، لس طلاق کی ویلی نو درے طلاق واقع شو، او دا و طلاق دا پدبانے و بال شو، گناہ شو. دا سی خبر آگلی تاسو دے دن نشی مزاق جوڑا ہوئی. بعض خلق دے دور کی دا سی پکشتی اگوئی نا وی درے طلاق یوی
دا د عقل نم خلاص دي. اگه درې یوي که درې درې عجیبه خبره کوي. هلکه درې درې یو سړي ته ووایه 1 جمع 1 جمع 1 سوئی 3 بھئی نو دے 1 جمع 1 جمع 1 1 دا قانون نہ دے یا کم قانون دے 1 جمع 2 مساوی 3 درے اگر درے دری چی تو وے درے اب یا وے درے نہیں وی یوی درے یوی وی بس جب خبری کی دا شریعت خلاف دی دا دین او د شریعت خلاف دی د ائمه خلاف دی دا د اجماع خلاف خلق دی. بعض خلق وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په زمانہ کې وی درې طلاق یو او دا رسول د عمر رضی الله عنه په زمانہ کې شي دي دروغ وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې د کم چې د لعان خبر راځي یو سړیو هغه خپل خزي سره سباز حالات ولیدو نو هغه باندې خبر وکړه گواهان وغیرہ کو نشتی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې دا دغه مسله ده حکم راغی اوس بل لعان کوي. لعان مخکې سورۃ نور کې تیر شو وس سړی په خزبانه بدنامه لګي او د سړي سره گواهان نشتی نو دی به 15 قسمونه کوي نو خزبانه بداشه ثابت شي یا وخت اقرار وکي که انکار کوي نو خزب بیا 15 طلاق 15 قسمونه به خزه کوي. ا 15 قسمونه چې وشو دواړو طرف ته نو بیا په منځ کې جدائی براشي. الته کې دا خبره ده اسړی وی ما هو 15 طلاق په 15 قسمونه مې وکړو وس که دا خزه ماته بیا واپس راګرځي نو زما د طرف نه دا په دریو طلاق باندې طلاق ای دا ځان سره کو ساتلو نه ده هغه ځکه بس وای وا دا پیغمبر په دور کې شي خبره. بهرحال خبر بل تب تلاړه طلاق درې طلاق درې یو نه یو خبره مې دا کوله چې پیغمبر بعد دې دا خبره کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې درې طلاق یو درې طلاق د سره اړو چا ورکول نه خبره به داسې وکړه یو طلاق به ورکو چې یو طلاق به ورکو نو بل به نه ورکاو انتظار به کاو چې عدت به ختم شونه د اخذ به طلاق شو په یو طلاق مې به طلاق شو هغه د دریو کار هغه د یو ناغس دیکھو بل سوي درې گزاره ورکو یو ور کړل اگر کسی گزارنے درې ور کړلی حساب بکیږي ایو سړیو هغه خبره ونی ته خطلو وې دې ونی ته څوک اوخیږي زه په دریو لتو باندې راکوزوم اصله زرجو ونی ته خو وې ما راکوز کزا یو لته ولا ورکړه ونی لا اپیسو روان شوته وسکه بل بس سبا اعظم در کوم با مارا کوشو وې ته په اورا کوشوې لا خو دې سي وته په ولا دراوشه ما نو چې کله طلاق عدت به ختم شو خزبه طلاق شو نو طلاق به شو وس دې ته ازادي دا کم ځکه دا نکاح کول غواړي کولې شي ها که وس دې بیا واپس بیا راګرځي دی شي چانس پکشته کنه یو طلاق ورکړل هغه باندې خزه طلاق شي دا وس دو طلاق هو پاتې دي نو دې کې اوس چانس شته دی اوس واپس راتلې شي دا خزه او خاون بیا د یو بل سره نکاح کولې شي د عدت تیرېدو نه وروسته نکاح بیا دوباره کوي عدت نه تیر شوه او یو طلاق ورکړی نو هغه ته طلاق رجعي وایي هغه بغیر د نکاح کولو نه سړی بیا واپس کېدی شي خزه بیا ځان سره ساتي وایي ما رجوع کړله په خولې باندې وایي عملی طور باندې وکړي خزه بیا خزه شي او چې درې طلاق په یو ځای ورکي درې ورکي زیات ورکي دا سوي زیات چې ورکه نو دا د دین سره مذاق دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو
یو روایت مرازی او بل روایت راځي اوس عمر رضی الله تعالی عنہ درې طلاقه دا خو ورکړه شو خزه خو طلاقه شو خدا نور چې څومره زیات ورکړي بعضې وی سل طلاق مور کړلی نو دا درې کم سل چې دي نو دا ستا په سر باندې بوج شو ګناه شو په دریو طلاقو ښځه طلاقه شوه هغې کې خبره بیا دغه ده چې درې طلاقه دې ورکړو په یو ځای دې ورکړلي یا دې په دریو الفاظو ورکړلي جدا جدا ورځو کې دې ورکړلي هر څه چې دي خو چې درې پوره شو نو دا ښځه بس داسې طلاقه شو چې دا اوس واپس کېږي نه څو پورې چې دا ښځه تلی نه د بل چا سره نکاح نه کړی بیا د هغه ځای نه طلاقه شوي نه او بیا عدت تیر شوی نه نکاح نشي کولی سړی والذین یظاهرون من نسائهم کسان چې زهار کوي د خپلو زنانو سره من ثم یعودون بیا واپس کېږي لما قالو د هغه څه نه چې دي ویلي خپله خبره اوس ماتی ما ویلي زه پې ستومانه یم زه واپس کېږم څنګه به واپس کېږي وایي دا خو توکلي لاړې خولې نه راځي وایي نو اوس به دې کې جرمانه به ورکې ولې داسې خبرې کولې فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا نو آزادولی په د باندې د یو غلام من قبل ان یتماسا مخکې د میلاوېدو نه هغه پورې تو کور ته نشي تللی هغه پورې تو کور ته تلی نشي او کور والو لاس نشي وروړی سو پورې چې تا غلام نه آزاد کړی غلام به آزاد کې نو بیا وروستو که کور ته ښځه ستا ښځه به شي نو یو خبره پکې دا ده یو جرمانه دا ده نو دا ټول نه اول غلام آزادولی بیا غلام آزادې نو زموږ احناف وایي چې څنګه غلام دی آزاد کو نو ښځه آزاد دی کو نو خبره خلاصه شوه بعضې وایي نه غلام چې دی نو غلام به مومن پکاري ای مومن که غیر مومنی دلته کې پکې الله قید نه دی لګولی چې نه دی لګولی چې بس هر یو چی چې آزاد دی کو نو بس خبره خلاصه شوه جرمانه ادا شوه او بعضې پکې وایي چې مسلمان نو مسلمان ښه دی مسلمان آزاد کیږي ښه خبره ده من قبل یا تماسا مخکې د میلاوېدو نه ذالکم توعظون به دا واعظ نصیحت درکولی کېږي تاسو له په دې باندې والله بما تعملون خبیر الله په هغه څه تاسو یې کوئ خبردار دی فمن لم یجد نو اوس چې څوک نه مومي غلام نه مومي لکه اوس دا دور شو په دې کې خو غلام نشتی یا دا ده فمن لم یجد څوک چې طاقت د غلام نه مومي د غلام طاقت ورسره نشتی چې غلام واخلي او هغه آزاد کي نو بیا به څه کوي بیا به دغسې ګناهګار به پاتې او دغسې اوس د ښځې او خاوند منځ کې به جدایي اوس به جوړېږي نه نو دویمه سزا چې اوس عام هر وخت کې کېدی شي فصیام شهرین متتابعین په ده باندې روجې دي 2 میاشتې پرله پسې روجې به نسي من قبل یتماسا مخکې د میلاوېدو نه مخکې د لاس لګولو نه د بلسېدو نه فصیام شهرین متتابعین دا د باندې هم دي دا هغه ځای کې چا چې د چا نه چې مرګ شوی دی قتل دی شوی دی قتل خطا نو هغه به هم 2 میاشتې پرله پسې روجې نسي نو پرله پسې روجې چې نسي نو دا به څنګه نسي دا به داسې نسي چې په دې کې به لوی اختر به پکې نه راځي روجو پکې نه حسابېږي او هغه اختر به پکې نه حساب اختر به پکې نه راځي که اختر پکې راغی نو بیا نیول حرام دی په لوی اختر کې 4 ورځې دي په وړوکي اختر کې 1 ورځ ده په دغه ورځ باندې روژه نیول حرام دي نو وړوکي اختر 1 ورځ نو هغې سره هغې کې خو نیوی نه شي ځکه چې هلته کې مخې ته روژه ده روژه کې خو نه کېږي نو نسي به د اختر نه وروستو به نسي نو اختر په ورځ که نسي نو هم نه کېږي نو هغې نه وروستو به نسي نو که وروستو نسي نو ورپسې 2 میاشتې نه پوره کېږي ښه پرلپس فورن شروع کی نو شوال میاش او ذوالقعدې میاش د ابو شي که چالت کې بیا پکې ورځې بګشتي لیکن که لګي ورځې اخوا کړې
بیا نه کیږي. لس ورځې وروسته یې نیسي د روژې نه نو بیا به نه کیږي، ولې هلته بیا پکې اختر راځي نو بیا به یې سر دوباره کوي. نو بیا ښه خبر ده چې اختر لوی اختر غوښې وخوري ځان ورته تکړه کي او بیا شروع کي. نو 2 میاشتې پرله پسې روژې به نسي. بعضې وخت کې دا روژې په زنانو باندې هم راځي. دلته یې خو د سړي خبره ده ځکه چې ګناه خو سړي کړلی او هلته کې د قتل په باره کې قتل خطا کې کله وړوکی مړ شي نو هغه به هغې ښځې باندې هم 2 میاشتې روژې دي. نو 2 میاشتې زنانو دپاره خو بیا نورې مسلې هم دي. نو هغې کې هغه کوم چې د هغې خاص ورځې د بیمارۍ په هغې کې به نه نسي، نور بل څه شی عذر به نه وي. هغه بیماري هغه شرعي بیماري ده، شرعي عذر دی، نو هغې کې به ورته فمن لم یستطع نو څوک چې طاقت نه لري دی وایي زه خو روژې نشم نیوی نو فاطعام 60 مسکینا. اول وی غلام دی آزاد کې غلام نشته، د غلام قیمت وسره نشتی، پیسې وسره نشتی، نو بیا دې څه وکړي روژې دې ونسي. دی وی روژې هم نشم نیوی نو فاطعام 60 مسکینا، نو بیا خوراک خورولي په 80 مسکینانو باندې. مخکې ما خبره وکړه ذالک لتؤمنوا بالله، دا دې لپاره چې تاسو ایمان اورئ په الله باندې د الله پر رسول باندې. وتلک حدود الله، او دا د الله حدونه دي، د الله حدونه یې دا پولې دي. وللکافرین عذاب الیم، کافرانو لپاره عذاب دې درناک. دې باندې بس کو پس سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، یقینا الله اورید الله خبره یا الله قبول کړلا خبره پر یاد دغه خزي تجادلك في زوجها چې باسکا استاد سره په بار د خپل خاون کې وتشتكي الى الله او شکایت کاو جړای کولا پر یاد کاو الله تعالی يسمع تحاوركما، الله اور استاسو خبره استاسو خبره اتر استاسو گفتگو استاسو مکالمه. ان الله سميع بصير، یقینا الله دې اوریدونکو قبلهونکو لیدونکو. الذين يظاهرون منكم، کسان چې زهار کې استاسو نه د خپلو زنانو سره ما هن امهاتهم، نه دا زنانا د دې میان دي حقیقت کې. ان امهاتهم الا الله ولدنهم، ندی میان دي د دې مگر هغه زنانه دي چې دې زیږولي. وانهم ليقولون منکرا من القول وزورا، یقینا داخله چې دي خامخا خبره کوي د منکر خبره کوي، بدی خبره کوي، د ګناه خبره کوي، من القول د خبرنا، وزورا نه د درو خبره کوي، خلاف د شریعت نه خبرې کوي او خلاف د حقیقت نه خبرې کوي. وان الله لعفو غفور، یقینا الله خامخا دی عفو کوونکی بخونکی. کله چې یو سړی الله ته رجوع کوي نو الله وایي راځه خیر دی، خیر دی، مخکې څه دي کړي دي معاف کومه. بعضې څیزونه داسې چې هغه معاف کېدو کې خبره به کېږي، جرمانه به کېږي، جرمانه به ورکوي نو معاف ډېر خبرې دي سي دي راځي. والذین یظاهرون من نسائهم، او هغه کسان چې زهار کوي من نسائهم د خپلو، زهار کوي د خپلو بیبیانو سره، ثم یعودون لما قالوا، بیا واپس کېږي د هغه څه نه چې دوی کوم ویلي. فتحریر رقبة من قبل یتماسا، نو آزادولی د یو غلام مخکې د من قبل یتماسا، مخکې د میلاوېدو نه. ذالکم توعظون به، دا هغه څه چې واعظ و نصیحت کولی کېږي تاسو ته په دې باندې. والله بما تعملون خبیر، او الله په هغه څه باندې تاسو کوئ خبردار دی. فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین، نو څوک چې نه مومي نو په هغې باندې روژې دي میاشتې 2 میاشتې پرلپسې من قبل یتماسا، مخکې د میلاوېدو نه. فمن لم یستطع، نو څوک چې طاقت نه لري فاطعام 60 مسکینا، نو خوراک خورولي په هغه باندې، د هغه باندې لازم دی چې خوراک وخورئ په مسکینان 60 مسکینان په 80 مسکینانو باندې. ذالک لتؤمنوا بالله، دا دې لپاره چې تاسو ایمان راوړئ په الله باندې، خبر او منئ د الله احکاماتو ته غاړه کېږدئ. لتؤمنوا بالله، دا پاره تاسو ایمان راوړئ په الله باندې د الله پر رسول باندې. وتلک حدود الله، او دا د الله حدونه دي. وللکافرین عذاب الیم، او د کافرانو لپاره د عذاب درناک. الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.